أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وإذ قال ربك او چې کله ووی اے محمد صلی الله علیه وسلم د تو رب للملائکه فرشتو ته انی جاعل فی الارض خلیفه چې زه جوړوم په مځکه کې خپل نائب خپل خلیفہ قالو اتجعل فیها به فرشتو ته وی چې ته جوړای په مځکه کې من یفسد فیها ويسفك الدماء چې په مځکه کې دا فساد کوي او وینه بهوي ونحن نسبح بحمدک او موږ خو دې تو تسبیح بیانو دې تو حمد او تسبیح بیانو ونقدس لك او دې تو پکیزګي هم بیانو قال اني اعلم ما لا تعلمون بیا الله ته فرمایل چې مو ته علم دا لا تعلمون دې هغه خبرو چې هغه تاسو ته علم نشته بسم الله الرحمن الرحیم دینه پیله رکوع کې الله رب العزت انسان منته د نعمتونو تذکره وکړه خو هغه نعمتونو ذکر وکړل هغه نعمتونو خبره وکړه چې هغه سوري نعمتونه دي مدي نعمتونه دي چې هغه انسان ته په یو صورت کې او یو شکل کې یعنی دای ویني د دې ذکر و دلته نه الله رب العزت چې انسان منته کوم نعمتونه کړی دي خدا هغه نعمتونو تذکره دو چې هغه معنوي دي چې هغه انسان ته لیدل نشي خو لیکن انسان د پره هغه د الله پاک وټ نعمتونه دي نو هغه یو دا چې الله رب العزت او انسان همزکه کې خپل نائب وګرځول خپل خلیفہ وګرځول الله رب العزت مختلف مخلوقات پیدا کړی دي او درې مخلوقات چې دي د دو تذکره یو ته دو او دا ډیر اهم دي یو مخلوق ته چې هغه ته فرشتي یل کیږي ملائکه یل کیږي الله پاک دا نور نه جوړ کړی دا خو لیکن نه دا خروق کوي نه د خواهشات شته بلکې دې چار څه دو چې الله پاک څه حکم ته وکي اغا فورا منل او اغه منته اغا سه عمل کول چې څنګه الله دې ته ذمہ داری ورکړي دو اغا ذمہ داری اغا سه پوره کوي یعنی دا کې هیڅ کمی کو ته نشیتلا غلطه ملته غونه نشي کېدله دا الله پاک نور نه جوړ کړه دا مخلوق بل مخلوق چې اغا ته جنات یې لکېږي جنات الله رب العزت دا اور نه الله پاک جوړ کړي او دې ډېر لطیف جسم دا ډېر باریک جسم دا الله پاک دې ته قوت عقلیه هیر کړي دي عقل ولا قوت هیر کړه دا سره قوت خیالیه هیر کړي دي خو لیکن د خپل قوت عقلیه چې کوم عقل دا هغه په بجای دیتا الله قوت خیالیه دا زیات تر کړي دی وجنه چې اغا خبرو منته یا عقل مقل توجه نکي عقل نه استعمالي بلکې خیال کې چې څر روغلل بس بیا اغا سکی نو جنات دا خیال کې چې روغلل چې یو سړی تنگ کا بس به دا تنګي خیال کې چې روغلل چې یو سړی ته نقصان ورکې به دې نقصان ورکې خیال کې چې څه خیال غلیب پر روغلل بس چې به څم دا انسان دا وای ډور کا بیا ډری ولیکن دایته الله پاک پیلا مزکه کې بدشي دایته هیر کړي وا چې څنګه نن انسان د داسې دی خدای ډیر شر او فساد او فتنی جوړ کړل بیا الله پاک فرشتو ته حکم وکړل چې دای دالته نه وګسي بل مخلوق الله رب العزت انسان پیدا کړه چې دا الله رب العزت فرشتو نه هدي ته غټ مقام ور کړه او جناتو نه ها غټ مقام ور کړه تفسیر ابن کثیر لیکلی دی چې الله پاک د جناتو نه پیله یو هن مخلوق پیدا کړم په مځکه کې هغه اوسېدل او هن نه پیله یو بن مخلوق ها الله رب العزت پیدا کړو چې هغه د هن مخلوق نه پیله یعنی پیله بن بیا هن بیا جنات بیا غنه بعد حضرت انسان روغلا خو لیکن دغه دو مخلوقاتو ذکر قرآن او حدیث کې دا څنګه درغله څنګه چې د انسان یا د جنات یا د فرشتو د دو مخلوقاتو ذکر وغلا د فرشتو ذکر الله رب العزت قرآن مجید کې کړه دا
او برهای کړه ډېرې کړه ده. دغه رنګ د جناتو تذکره الله رب العزت کړي سورۃ الرحمن کې دی ته خطاب ده فبأي آلاء ربکما تکذبان چې انسان او جنات دواړو ته خطاب ده. خو لیکن انسان نن جنات نه ډریږي، هغه انسان ډریږي چې هغه په روحاني اعمالو کې کمزور وي، بیا جنات چې دي دې ته نقصان هیر رسوا شي او دای نه ډریږي هم. او چې کوم انسان روحاني اعمالو کې مضبوط وي به جنات په دې باندې هیڅ شان نشي کوله، اگر چې هغه خپل یو ترتیب ده. خو لیکن چې کله و انسان کې روحاني کمال وشي بیا جنات تنګون کوي. او نور انسان دینه الاده او الله پاک چې دې ته کومه ذمہ داری جناتو تیر کړي و په دنیا هغه کې دا ناکام شوال چې الله کوم حکم توکل هغه کې دا ناکام شوال. نن بو بیا دې په بدل کې الله رب العزت انسان روستا، نو انسان زیات فضیلت ولدا. او الله رب العزت دلته کې د آدم علیه السلام د خلافت خبره وکړه، د انسان د خلافت خبره وکړه چې انسان بمزکی کې مو نه وي چې زت څغونه دا به مخ کې، یعنی چې دی انسان د مو حکم د پر څومره دینه کوشش کیږي بمزکی کې بودا څه کوي د مو حکمونه او د مو طریقہ دا بودا کوي. هر انسان چې څومره باز د واس راسي دا سه لازمي نه چې اوس یو انسان د پورا څوکي ځکه کې دی الله حکم دا نفذ کی چې څومره د دې قوت ته واسغي قوت مطابق دا نفذي د دې غوړه بخلص. او بل دا چې د انسان ذکر الله رب العزت د آدم علیه السلام د خلقت او د غي پیدائش د غي تخلیق دا واقعیا چې دو الله رب العزت صرف دلته نه بیان کړي. قرآن مجید کې 7 سورتونو کې الله رب العزت د آدم علیه السلام د تخلیق خبره کړې چې دا نه دا پته لګي چې دا انسان چې دا ډېر قیمتي ده او دا ډېر د فضیلت ولا شای ده. خو لیکن نن انسان بل حیوانیت طرف ته لوړال، چې انسان کله د حیوانیت مده طرف ته لوټ شي بیا دې ته د خپل قدر پته نه لګي. دیو جنا الله رب العزت چې کله فرشتو ته وی چې للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفہ چې زخو زکی کې خپل خلیفہ، یعنی یا خلیفہ یو مقصد دادا چې د الله نائب، دویم د خلیفہ مقصد دادا چې خلیفہ یې لشي چې ایو بل په سبرتلن، یعنی انسان زدا سے مخلوق پیدا کوم پم زکی کې چې یو ختمیږي په سی غیب سی بل ارتی چې بل ختمیږي بل برتی چې بل ختمیږي بل برتی چې بل ختمیږي بل برتی سی بل بسی برتی دی وجه خلیفہ. نو دغه سیدو چې آدم علیه السلام له سلسله شروع تر قیامت راسي یو انسانون چې هغه نائب ارتی نکای مرشي زوای پوت شي بیا غیل مسا داسې دا یو نظام ده. او بل خلیفہ مطلب دا چې پورام زکی کې د الله نظام او د الله قانون دا قائمول دي د انسان خلیفہ ز مقررون چې دا به دي لپاره کوشش او حرکت کوي. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها، به فرشتوی ته وی چې تا دا پیدا کوي چې دلته دا فساد کوي او يسفك الدماء او دا ویني بهي. آیا د فرشتو ته د خبرو پاته څرنګه ولګي؟ مفسرینو په دې خبره کړې ده. مفسرین چې فرشتو ته په دې خبرو پاته یا خو دې وجه ولګي دا چې الله پاک اتیلی چې الله پاک ته وي نو چې زه خلیفہ اغوزي کې سي خلیفہ دې ته لیکي ماس کې چې کله خلکو کې شر او فساد فتنه رسي به څوک د هغه مسلې حل کوي هغه فیصل پکې جوړیږي بیا خلیفہ رسي دې وجه نه هغه ته پاته ولګي چې د خلیفہ ټکه چې الله پاک استعمال کړه. مطلب دا ده چې د خلک بشر او فساد کې ماس کې وو یو خلیفہ ته جوړیږي هغه به د مسلې حل کوي. دویم دا چې الله پاک دې ته خپل یلیو دې وجه نه پاته ته ولګي. دریم دا چې دینه پهله جنات تر شوی او جنات په دنیا کې شر او فساد ډېر پیلو کړو، ډېر سرکشي او طغیانی کړي وا، نو هغه د فرشتو مخ او فرشتو لیدل نو دی وجه نه وي. څلورمه خبره دا چې الله پاک دیتا الهام په تور کې یلیو الهامن فرشتو ته یلیو چې داسې مخلوق پرسي دی وجه نه دا الله پاک ته وی چې ويسفك الدماء چې دی ویني ویني او دای په مزکی کې فساد کې داسې خلک خلیفہ جوړای. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، او موږ خو دې تو حمد دې تو پکېزګي دې تو تعریف بیانو. د فرشتو مختلف تسبیح
الله پاک چې څه حکم یې ته کړی دا هغه پوره کوي. او د الله احکامات چې څرنګه الله کړي ولا یعصون الله ما امرهم چې الله پاک دې ته څه حکم کړی دا بس هغه سې کوي، هغې کې کله دې نه فرمانی نه کوي، بل فرشتې ذکر کوي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، دا د فرشتو ذکر ده. سبحان العلی الاعلی دا د فرشتو ذکر ده. د څومره اذکار چیزی دا د فرشتو ذکر ده. نو ذکر هم پیچار ده چې انسان د الله کوي، د الله حمد ثنا بیانوي، د الله تسبیح بیانوي، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وي، الله اکبر یي، او مختلف د الله اذکار دي دا انسان کې. چې کله انسان د الله ذکر کوي به د دې مقصد دا وي چې د الله تصور د دې ذهن کې روشي، چې د الله تصور د چا ذهن کې روغلا بیا به دا ګناهونو نه باد شي او دا به غلطیو نه باد شي، هر وخت کې به دې سره د الله فکر وي. نو فرشتو ها دا وي چې موږ د تو تسبیح بیانو او د تو تمهید د تو پکیزګي بیانو. قال انی اعلم ما لا تعلمون، الله رب العزت تو فرمایل چې مو ته پاته دو د هغه خبرو چې تاسو ته علم نشته. دی وجنا علما یې چې فرشتو سره د غیب خبر نشته، انبیاء سره د غیب علم نو، رسولونو سره د غیب علم نو. نو غیب علم چې دا صرف الله رب العزت سره ده، بل چا سره نشته ده. دا چې کېدل شي چې څوک جنات مسخر کی بیا هغه یو زوی ته وسته هغه فورا ریپورټ ته وروړي، دا خو کېدل شي چې انسان مسخر کی جنات. خو لیکن د غیب علم نه جنات سره شته، نه فرشتو سره شته، نه انبیاء او رسولونو سره. هغه سره صرف انباء الغیب وي، انبیاء سره صرف انباء الغیب وي، د غیب هغه خبرې چې الله پاک به د وحی په ذریعه سره هغه ته ویل به هغه خلکو ته بیان کړ. نو دی وجنا الله پاک اتوي چې انی اعلم ما لا تعلمون، چې مت دغه خبرو علم دا چې دغه خبرو علم توستا نشته دا، او یقیني علم د ذره ذره علم چې دا کل غیب علم چې دا صرف الله سره دا. نور چې د څومره شینو څومره علم دا ناقص او کمزور ده. کدی انسان علم دا ناقص یو حد رسیدا، کدی فرشتو علم دا ناقص یو حد رسیدا، او کدی څومره د څه شي علم دا کمدی علم دا دنیوي علم دا یا اخروی علم داسې نه دو چې دا ټول هر انسان سره پورا ده. بل دا چې دلته چې الله پاک دا خبره وکړه فرشتو ته، نو دی وجنه علما یې چې وا خبره وي هغه بری کې مشوره کول هم پیچار دي. الله پاک دلته تعلیمن انسانونو ته وشیل چې الله پاک فرشتو سره دغه تذکرہ کوله، یو مشوره کوله. دا نه و چې کوندې فرشتو مشوره چې وا هغه الله ته څه فائدہ ورکوله، نه د مشوره مقصد دا وی چې دی وجه سړی مشوره خولي چیرې کومونه د چا ذهن کې شار آئی وي او د فائدې ولا خبره وي چې هغه متپاته ولګي. خو الله پاک ته خو د هر شي علم ده. نو دا تعلیمن انسان ته وشیل چې ایوا معامله روشي بیا هغې کې ته وبل نه پاته کوه، مشوره کوه، بیا هغې کې ته بهتری طرف ته ځي. او بل دا چې خلافت یو د الله حکم ده. الله حکم چې دا چې الله څرنګه کوم حکم دا هغه کې مشورې اختیار نشته. لکه الله دا حکم دی چې یو سړی لاس درهم نه زوتی غلا وکي یا لاس درهم مطابق غلا وکي به د دې لوس کاټ کړل شي. اوس وسړي غلا وکړه، اوس دې بری کې ته حکم دانش لګول چې دې د لوس نه کټ کیږي، لوس ته کاټ شي. یا وسړي یو شادي شوه د محسن سړی دا غي زنا کې مبتلا شول، اوس دغه حکم دا چې رجم کا، اوس دا حکم ته بدلول نشي. خو دغه حکم تنفیذ دی پره دا نفذول دی پره ته مشوره کواشي. لکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته یو زنانه روغله ته وی چې مونږ بدفعلی وشوله، زنا کې مبتلا شوله، فعل بد ارتکاب می وکړل، چې اقرار وکړل په خپل خلی. حضرت عمر رضی الله فورا څو وکړل حکم یې وکړل چې به دې منته د حد ولګي. صحابه کرام یا چې کوم حکم چاته کړه غاروون شول، اشرا روان کړه حد په جری کوال. بل طرف نه حضرت علی رضی الله روغله ته څه کوی چې ته بیا چې دې ته سزا ورکو ویلی وي
دا حضرت علی رضی الله ته چیرته واپس شي. حضرت عمر رضی الله ته چې تو حکم چې د اقرار وکړال حکم سیده چې دو رجم شي او د ته سزا ملاو شي، خو لیکن یوه مشوره دا ده چې تو پیله د زنانه نه پاته کړي چې د دې په خېټه کې چې ته حمل خو نشته. حضرت عمر رضی الله ته چې نه، ته چې بس ته پاته نه وکړه، چې پاته وکړه چې مو 2 میاشتې حمل ده. بیا حضرت عمر رضی الله وی چې لولا علی لهلك عمر، کچره علی نور ولا عمر به هلاک شوه وا. ویلي چې هغه کې چلو دی خو د فعل بد ارتکاب کړو، هغه سزا ملیدله، چې کوم حمل و هغه ته مفت کې بو سزا ملویدله، مفت کې به هغه ملیدله. نو حضرت عمر رضی الله دی وجنوي چې حضرت علی رضی الله نور ولا بیا بو عمر هلاک شوه وا. خو لیکن دینه نیمو خلکو شینګونو دا خبره مقصد وغوښتل وی چې حضرت عمر رضی الله د خلافت کایل نو ویل چې د ته پاتې نه په وی مسلې باندې چا خلافت نه ځای کیږي. دا داسې مسلې دي. الله پاک د عمل کوونکو توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا